بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نوشیره خبر مرګرو دی وخت کې زه مولانا ثناء الله صاحب سره یم او مولانا صاحب دا تیرې کلب بیگ نه د پی کې 63 امیدوار دی چې د دې حلقې نه مولانا صاحب هم ولاړ دی او دوی سره به خبره کوو دوی او کم سوچ باندې دی پی کې 63 ته ولاړ دي حلقې ته او دغه ټولې خبرې کم چې زمونږ کسان غواړي چې مونږ ته تعارفي خبرې وشي نو مولانا صاحب سره په دې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. مولانا صاحب اول خو راته خپل تعارف د زمونږ نوشیره خبر مرګرو ته وکړي. محمد ثناء الله سیفی رضوی زمانوم دی او زه د ضلع نوشهره تحریک لبیک پاکستان امیر ما او فی الحال زه دغه پی کې 63 حلقې نه به طور کینډیډیټ او به طور امیدوار په دغه میدان کې راوتی یم. مولانا صاحب ستاسو منشور څه دی؟ منشور باره کې راته دوه خبرې وکړي. منشور زمونږ په منشور کې خو ډېرې خبرې دي خو د هغې لب لباب او خلاصه چې کوم دی هغه دا ده چې د حضور علیه الصلاة والسلام دین تخت ته راوستل او د ناموس رسالت او د ختم نبوت دپاره آواز اوچتول او بل دا ده چې اسلام پاکستان اور عوام دا زمونږ منشور دی. ستاسو تعلق کوم ځای سره ساتي؟ زمونږ ډېر د پی کې 63 علاقې خلک نه دي خبر اکثر چې مونږ تپوس وکړو یاره مولانا صاحب نو تاسو کوم علاقې سره تعلق ساتي؟ زه خپله د خوشمقام کلي اوسېدونکی ما چې دا تاروجه بیس سره او د پبو په تحصیل کې یو کلی دی هغه خوشمقام نومې دی د هغه کلي زه باشنده یم. مولانا صاحب دینی جماعتونه خو نور هم شته دی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامي، داسې نور هم ډېر شته. په هغې تحریک لبیک کې څه فرق دی؟ فرق په هغې کې او تحریک لبیک پاکستان کې دا دی چې هغه جماعتونه د دغه پی ډي ایم چې جوړ شوی دی که پی ډي ایم نه علاوه نور جماعتونه دي جماعت اسلامي چې هغه په پی ډي ایم کې داخل نم دی خو کلم چې د حضور علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې حمله شوې ده، قادیانیانو حمله کړې ده او دغه رنګې په ناموس رسالت باندې حمله شوې ده نو د دغه خلکو په میدان کې هېڅ قسمه څه نه خبر راځي نه چې کوم د میدان کې د دوی نام و نشان بالکل نه ښکارېږي او غیب وي او خبره دا ده چې اسلام یې چې کوم دی د اسلام آباد دپاره استعمال کړی دی بطور ټایټل او بطور چې کوم دی یو محض ظاهري طور باندې هغه اسلام هغه بانۍ جوړه کړې ده، نور چې کوم دی غرض اسلام آباد وي او زمونږ تحریک لبیک پاکستان الحمدلله د ټول قوم ته واضح دی، نه صرف د پاکستان عوامو ته بلکې تمام دنیا کې چې زمونږ صرف کوکلې ناري نه دي بلکې عملی میدان کې الحمدلله مونږ قربانیانې ورکړي دي، مونږ قربانیانو ورکو او آینده دپاره مونږ هر قسمه قربانۍ ته تیار یو د دې دپاره چې د حضور علیه الصلاة والسلام دین تخت ته راشي او پاکستان خپل اصلي مقصد طرف ته روان شي. الله رب العزت تاسو له 19 فروری باندې برې درکو نو د پی کې 63 کومې محرومیت دي چې دوی ته تاسو خاص کر خیال دی چې په دې باندې تاسو کار وکړئ؟ محرومیان خو چې کم دی کم طرف ته ګوري بس محرومیان دي او خبره دا ده چې کم خبر دی چې هغه به زه تاسو ته بیان کړم خو بالخصوص د صفا اوبو محرومیان دي چې دلته چې کم دی د صفا اوبو انتظام نشته دی، بل د صفای چې کم دی ډېر ناقص صورتحال دی، بل د صحت په اړه باندې که ته هر هسپتال ته لاړ شي نو پای کې د سهولیاتو فقدان دی، د مریضانو چې کم دی یو لوی برمار دی او هر ځای کې هر هسپتال کې زه خپله اوس نن هم زه په بو هسپتال ته تللی ما چې دومره رش چې په قطارونو کې خلک چې کم دی ولاړ دي، زنانه ماشومان او دین علاوه د ګرانۍ چې کوم صورتحال دی هغه هر چاته پته ده نو کوم طرف ته چې ګوري محرومیان دي. انشاءالله العزیز تحریک لبیک پاکستان پلیټ فارم د دې نه چې کوم یو کینډیډیټ هم کامیاب شي، زمونږ یو کینډیډیټ هغه چې کوم دی کامیاب شوی دی قاسم فخری په سند اسمبلی کې الحمدلله د هغه ریکارډ وګورئ چې هغه په دې لږ وخت کې څه کارنامه وکړه نو انشاءالله العزیز زمونږ سره د عوامو د محرومیانو احساس دی او اسلام چې عوامو ته څه ورکوي نو هغه دغه دنیا پرسته خلک چې کوم دي دغه مفاد پرسته
خلک اس کلم د عوامو خیرخوا نشي جوړېدی، ځکه چې د اسلام نه خبر نه دي. نو ان شاء الله العزیز چې دین تخت راشي د عوامو محرومیانې به ختم شي. مولانا صاحب موجوده وخت کې مهنګایي هم ډیره زیاته ده، خلک د هغې برمله اظهار هم کوي او موجوده حکومت د دغې مهنګایي هم کنټرول نشي کولی. د دوی د حکومت د پرفارمنس نه تاسو رضا یې؟ صحیح روان دی؟ خو تاسو ته پته ده چې کوم د هغې پرفارمنس دی نو هغه هر چاته واضحه دی. څوک د دې نه رضا دی، څوک په دې باندې خوشحاله دی. کم ظالمانه ټیکسونه چې دغه حکومت په دې عوامو باندې غریب عوامو باندې ښودي دي، نو دا خلک چې کم دي د اسلام نه چې څومره لرې شو نو هغومره په دې باندې ټیکسونه چې کم دی زیات شو. په اسلام کې خو چې کم دی د زکات یو نظام دی، هغه هم په صاحب د نصاب باندې څوک چې مالداره وي او هغې خپل یو حساب دی چې په 40 کې 1 روپۍ ده، نو خبره دا ده چې په 200 کې 15 روپۍ دي. او دلته که یو غریب کس هغه د 100 روپو یو کارډ هم واچوي نو هغه نه په هغه کارډ کې چې کم دی 22-23 روپۍ یا چې کم دی دې نه زیاتې هغه ترې نه کټ کېږي. او ورځ ته ورځ چې کم دی نو دا ټیکسونه د بجلۍ بلونو ته وګوره، په هغې کې څومره ټیکسونه وي، او د ګیس بلونه چې کم راځي په هغې کې څومره ټیکسونه وي. په هر یو شیز کې حتی تر دې پورې چې یو سړی به بلګم اخلي په هغې کې هم ټیکس دی. نو دغه ظالمانه نظام نه که فرض کا عوام خلاصیږي نو صرف په اسلام باندې به خلاصیږي، د اسلام سره وفادار شي نو هله به ترې نه خلاصیږي عوام. مولانا صاحب کوم چې د 2013 نه KPK حکومت کې مسلسل د PTI حکومت را روان دی، نو زمونږ چې کوم دلته MNA صاحب دی دا خو وزیر اعلی 15 کاله، اوس د 2.5 کاله په کم 3 کاله هم د دوی حکومت دی، نو دوی د KPK له څه وکړه داسې خاص؟ KPK له یې هېڅ نه دي کړي او نه دی کولی شي. دی د خپل ځان دپاره ډېر څه وکړه، د خپل خاندان دپاره دومره څه وکړه چې دا په 100 کاله کوم چې کم دی دا خپل کومې چې دی را پیدا کړي دي مال دولت، نو دا جاګیر چې کم دی دی نشي خلاصولی. او د عوامو دپاره دی هېڅ قسمه څه توره نه ده کړې. عوام چې کم دي هغې تاسو ښه پوهیئ په دې باندې، چا نه چې تپوس کوي نو هغه د دغه خلکو نه ناراضه دي. نو دغه حکومت مخکې و که اوس دی هېڅ قسمه دی چې کوم دی عوامو دپاره څه خیرخواهي نه ده کړې او نه به دې وکړی شي. په اخر کې راته خپله انتخابي نښه هم یاده کوي او یو اخري پیغام دغه کوي. انتخابي نښه زمونږ کرین دی، کرین زمونږ نشان دی انتخابي. او پیغام عوامو ته دا دی چې عوام او خواص ټول چې کوم دی د حضور علیه السلام دین طرف ته راشي او د شریعت محمدي د نفاذ دپاره د ختم نبوت او د ناموس رسالت د دفاع دپاره عوام چې کوم دی اول په خپل ځان کې تبدیلی راولي، نو هغې نه بعد به چې کوم دی انشاءالله په دغه پاکستان کې په دغه وطن کې به حقیقي تبدیلی راځي. او حقیقي تبدیلی چې راځي نو هغه به صرف په اسلام باندې راځي. د عوامو محرومیانې چې ختمیږي صرف په اسلام باندې به ختمیږي. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.